أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. درود شریف وایي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. د آیاتونو کې درې مباحث ته خیال کوئ. اول بحث تحت لفظی ترجمه د آیاتونو او دویم بحث ترکیب د آیاتونو او دریم بحث اغراض شیعتی په تعلیقات کې اعتراضات او جوابات. د جمال مخکې کې اندازې ډک اول بحث تحت لفظی ترجمه. صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو زمنګ رب قریب دی چې پټي خبرې ور سره وکړو که بعید دی چې چغې وسري ورته وایي. الله تعالی نازل و اذا سالک چکل تاسو کتانا عبادی بندگان زمانی په بار زما کې فإني قریب وای دوی ته چې نږدې یم اجیبو قبلو دعوت الدائی دعا دعا کون کی زادان چی کلمان دعا غواړي ولیستجیبو لی منن دیو کی زما ولیومنو بی ایمان دی راوڑی پما لعلهم دید پارا یرشدون چی دوی پس ملارشی وحل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم. منس کے دا دعا مسئلہ رالا ځکه رمضان کې دعاګانې خلک کوي کنه. رمضان او دعا د سره تړلې دي کنه. بیر تعود کیږي مسائل د رمضان. وحل لکم حلال د استاسو لپاره لیلۃ الصیام پشپد روزه کې الرفث جماع الی نسائکم خذ استاسو سره. ابتدا د اسلام کې د شپې با هغه پورې خوراک او اسکا کو جماع جایز و چې سړی بنو د شوی چې د بشوی بچات سبب پټو کې بیکارو کو ستړي براله ما بسیسته به خو برغه ډوړای پته پاتې شو سبب به بیا روټلا بیوشي پیراله. الله تعالی د آیت نازل کې شو در تر شپږ څه حرام دي تر صبح صادقه پورې حلال. تاسو په پوښتنه هن له اوس د حلال دي ټول شپه. هن لباس لکم دا خذستا سره پار جامه دا پرده دا وانتم تاسو لباس لهن دا غي د پاره پرده تاسو دا غي د پاره غي تاسو د پاره پرده دي. نو بے واده سره بے پرده سره ا بے واده جینای بے پرده جینای صحیح شو. راځه واده کړی هغه سری نه څنګه خو زه یو دا قصه چې چا نه کړی غلی الله والله تپتدا الله پویږي انکم یقینا تاسو کنتو وای تختانون انفسکم چې خیانت کوم کړو د ځانونو سره فتاب علیکم الله رجوع کړ پتا سو اپان کوم په وکړه تاسو نه فالآن اوس باشروهن مجامعات کوي د زنانو سره د شپې د رمضان وابتغوا ولټوي ما كتب الله لكم چې الله پر کړی دي تاسو لپاره وکلوا خری واشربوا اسکی حتا يتبين لكم تر دې چې ښکار شي تاسو ته الخيط الابيض سپین تار من الخيط الاسود د تور تار نه من الفجر د سبانا
ثم اتم صيام بیا روزه پورا کړئ لیل تر شپې پورې خدا سے مکوي چې بیا په اعتکاف کې به د شپې جما نه کوي چې د جمعات نه کور ته لاړ شي روټۍ پسې معتکف کور ته د ډوډۍ یا د لیټرین ته تللی شي که نه کور ته معتکف جمعات کې اعتکاف کیه او لیټرین نه وي نو کور ته به اودس ماتېلی شي او یا جمعات کې اعتکاف ځه ناست دی څوک چې د ډوډۍ د راوړو نشته نو خپله به ورپسې ځي ډوډۍ به راوړي خپله ډوډۍ پسې لاړلې هلته ډېر ثواب کار وکړه چې دا د ثواب دی داسې مه کوئ الله وی ولا تباشرون مباشرت مکوئ د دې ښځو سره وانتم عاکفون په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي په مساجد جماعتونو کې تلک حدود الله دا د الله پولی دی فلا تقربوا تاسو منځ کې گئے دیتا کذالک یبین الله دا شان بیانې الله تعالی آیاتنا للناس خلق تعالی لهم دې لپاره یتقون چې ځانونه او ساتي د ګناهونو نه بیم بحث تحت لفظی ترجمه ته وګورئ تحت لفظی ترجمه خو دا ترکیب خو آسانه دی وایذا ضرب متضمن معنا د شرط طرح سالا پہل کئی مقبول مقدم عبادی دای فاعل شوان نجار مجرور پر جمله پہلی اثر چو پین قریب پا جزایا د نهر د یا اسم د قریب نه خبر د جزا شو شرط سره ضمیر پیش دیا وجیب فعل ضمیر پکې مستتر فاعل دعوت د مضاف مضاف الیه د مقبول او اذا دعان دا ضرب د متعلق سره وجیب پوری دعان فعل او فاعل او یا مقبول دی هغه حذف د اذا دعانی فلیستجیبوا فعل او فاعل او لیور پورې متعلق ول یؤمنو بی دا جمله فعلیه شو لعل هر د حرم اسم شو يرشدون خبر وحل فعل لکم جار مجرور پر متعلق شو لیلۃ الصیام دا ضرب ته متعلق تر وحل پوری او رپس نائب فاعل دی او اعلان نسائکم جار مجرور متعلق تر رپس پوری ها رپس سره د متعلق نائب فاعل دی د وحل د پاره هن مبتدا دا لباس موصوف دے لکم صفت دے په اعتبار د متعلق سره خبر وانت مبتدا دا لباس لهن خبر دے دا صفت دے د لباس موصوف سره صفت نه خبر دے دا تم په ترکیب باندې پوښوي علم فعل الله فاعل ان هر د حکم اسم شو او کنتم کان اسم تختارون انفسکم دا جمله پہلے کان سره اسم خبر نه خبر دا ان سره د خبر نه هاي په مقام د دوه مفعولون د علم کلمه سره د فاعل او سره د دوه مفعولون جمله پہلیه فا هر په ترتاب فعل ضمیر په متصل فاعل علیکم جمله پہلیه افا فعل ضمیر په متصل فاعل عنکم متعلق جمله پہلیه تاسو په پوهیږئ کنه پوهیږئ فاتفه الان ظرف متعلق د تر باشروهن پورې ها باشروهن الان باشرو پہلو فاعل هن مفعول جمله پہلیه وابتغوا پہلو فاعل شو او ما كتب الله دای مفعول شما موصوله كتب پہل الله فاعل لكم اور پر ما كتبه الله لكم ها دا جمله پہلیه سره موصول سره مفعول وابتغوا جمله پہلیه او حرف تقلو پہلو فاعل واشربوا پہلو فاعل حتى حرف جر او غایه تبین پہل لكم جار مجرور پر متعلق شل خیت له به موصوف او سره د صفت نا دا فاعل دی تبین او من الخيط الاسود دا جار مجرور چې کوم دی دا متعلق دی تر تبینه پورې تبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر من الفجر دا جار مجرور حال دی د الخيط الابيضون او د من الخيط الاسود د دې متعلق چې کوم دی حذف دی ها من الليل حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الفجر من الخيط الاسود من الليل کہ پوچھوئی خیط اسود نہ سمراد ہے خیط ابیض نہ سمراد ہے من الفجر دا سبا سپین تار در معلوم تاسو په پوښوي او دا من الخيط الاسود د دې متعلق من الليل هغه پټ دی حتی تبین الخيط الابيض من الخيط الاسود د تور تار نشه تور تار دی نه د شپې تور تار یا د شپې تور لیکا یا ته په پوښتنه کې بنسته ثم اتم فعل فاعل شو میں مفعول شو الليل اور پر متعلق سے جملہ پہلی اور حرف تبلا تباشروه فعل فاعل اور مفعول شو وانتم عاکفون دا جمله انتم مبتدا دا عاکفون دا عاکفون سے اسم فاعل فاعل نہ فعل مساجد جار مجرور متعلق سے عاکفون پوری دا جملہ پہلی شبہ جملہ خبر شو انتم دا پانترا خبر نہ حال سے ولا تباشروهن تاسو په پوښتنه کنه شي پوه
ګورئ دا فی المساجد جار مجرور د عاکفون پورې متعلق دی ها تباشرهن پورې متعلق نه کې بیا به معنا غلطه شي بیا به معنا اوس معنا دا چې تاسو اعتکاف کوونکي جمعهتون کې نو خځو سره مباشرت مکوئ بیا به معنا دا چې کله تاسو اعتکاف کوونکي نو په جمعهت کې د خځو سره مباشرت مکوئ نو مفهوم مخالف به دا چې کله اعتکاف کوونکي نه نو خځو سره جمعهت کې مباشرت کوئ حال دا چې جمعهت خود مباشرت لپاره نه جوړ کړ جمعهت خدای عبادت لپاره ته کله کله پکې سره کبان خریم خیر ته کمره کې بره هیڅ بدی پکې فرق پکې کله کله خیر ته څوک چاته دعوت وکړي تاسو به پوښتنه کوئ تلک مبتدا د حدود الله دا خبر دی فلا تقربوا فافسیه دا لا ناهیه تقربوا پهله هاي مقبول كذلك مثل ذلك دا مقبول مطلق ده یبینو د پاره یبین الله آیاته للناس بیانا مثل ذلك البیان په ترکیب باندې پوښتای لعل حد له هم اسم شه تقونی خبر شه بدی كذلك په ترکیب باندې پوښتای لکانو پوښتای یبین الله آیاتی مقبول ده یبینو شه للناس اور پر متعلق شو یبین الله آیاته للناس بیانا مثل ذلك البیان اوس په پوښتای بیانا مثل ذلك البیان دا بدل الناس نه رستا وای بیانا مثل ذلك البیان اوس په پوښتای زید الله دریم بحث ته وګورئ نه دا فاعل نه حال ده کنه وکا انتم چتاسو مبا بیا خو هم پکارو کنه هن ولا تباشروهن وهن عاکفات فی المساجد بیا بدا سے پکارو په خدای بیا نو خبره چې خدای دې اعتکاف فی المساجد دریم بحث ته وګورئ اغراض د سیوطی په تعلیقات کې او اعتراضات او جوابات وَإِذَا سَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مِنْهُمْ بِعِلْمِي زدوی تنزدیم په علم زما سره بعلمی کی اشاره د په اعتراض تکي اعتراض دا ده چې قرب او بعد دا خو په مکان کې راځي او په جهت کې راځي او الله خو د مکان او د جهت نه پاک نه د قرب څه مطلب نو جواب ده د قرب نه قرب علمي مراد ده ځینې زما دوی ته به علمي زما په علم باندې فاخبرهم بذالک خبر ک دوی په دې سره دې کې دې ته اشاره ده چې فقل لهم اني قریب قل پکې پټ ده فقل لهم اني قریب قل ولې پټ نور زین کې قل کار ده ويسالونك عن المحيص قل هو عذاب ويسالونك عن الميسر عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير انت خود سوالات سره قل ویل شوی د سوال سره قل ولي ونه ویل د ځکه ونه ویل هغه پېکا چې ورته وي دعا ډېره حمدا زور ته خپل وې مچ په اني قریب پتاي نه وې ما تاسو په پوښوي انور خبره خو ته توای چې اني قریب مطلب دا یسرونه کانل ماهیز قل هو ذات زما قاصد شه اته خو بنده دعا خو د بنده خالق د مخلوق برای راست تعلق دی چې واسطه نشته کنه په اني قریب زور ته ویم چې دې دې تاسو په مطلب باندې ورسېدای کوونه رسېدای اجیب دعوت الداعی اذا دعان ز قبلهم دعا د دعا کون کې چې کله معنا دعا کوي څنګه به انالتی ورکو ما هغه سوال چې دې سوال اوس به سوال دی هغه دا چې ډېر کړه ته همنګ ګورو سره سوال کوي او هغه ورته نه ملاوي جواب دا چې د آیت مطلق دی چې اجیب دعوت الداعی اذا دعان او بل آیت مقید دی کم ځای کې مقید دی هغه بل ځای کې چې الله وایي بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون الیه ان شاء چې الله نه غواړي هغه به الله درکې ان شاء که خوښه دلته مقید چې په قید د مشیت سره او دا مطلق دی مطلق به موږ حمل کوو په چا باندې مقید نو دلته مشیت پکې پټ دی وجیب دعوت الداعی اذا دعانی ان شئتم که زما خوښه شي نو موږ چې څه غواړو نه راکې د الله مشیت باندې تاسو به پوښتنه دیم دار چې شرایط او آداب سره بم نه کړی دریم دار چې قبل دل خو دې ته نه وای چې مې نو عند تا ته غشه میلاوش بلکې قبول شوی دی مصیبت در باندې را روان واغه درنه الله د پاک یاد ده چې قبول شوی ده ها
قبول شوی دا مصیبت هم در نه ده پښه خو قیامت ورځ ته درته ساتلې ده هلته به پیدې درکې د دې دعاګه دریم دار چې قبول شوی ده خو فورا نه درکې یو 15 کال وروسته درکې صحیح شو زبستا مظلوم ته الله وی کنه چې کله مظلوم دعا وکینو غمام نه روسته د اوریځو نه چتر نه لاړ شي الله ته دعا لاړ شي عرش مالک ته ورسیږي عرش مالک ته ولا فبعزتي وجلالي وعلوي وارتفاع مكاني لانصرنك ولو بعد حين زبستا مدد کوم دعا به قبلهم ولو بعد حين اگر کته زمانہ رسته اور موسی علیہ السلام چې ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم الله وتسوي قد اجيبت دعوتكما بیا سلوخ قال رست فرعون تباس چې په پوي شوي کړی په نه دا ضرور نه چې دعا به پورن دي قبلي خو ډېر پکار دي ځکه سبا اوس قبولي شو سبا راته ساتلي عمر رضی الله عنه وایي چې ما سره قبلې دوه غم نشته چې ولی قبول نشوا چې کله ما ته الله د دعا توفیق راکړي بس پوي چې ما چې بس الله قبلای اصل شی د دعا توفیق د دعاګانې بار کول پکار دي او حدیث رسول الله فرمایي چې الله دعا قبلای ما لم يستعجل ترڅو چې بنده عجلت ونه کی جلتی صحابه ته پوښتنه کوي چې عجلت او جلتی څنګه ده وای دعوت فلم يستجب لي ما دعاګانې وکړو قبول نشوي دي ته دغه وای استعجال وای جلتی باندې کوي چې دا څنګه نه قبلي تاسو په پوه شئ ځکه کله خپه شم چې دا طالبات مدرسې ته دعاګانې کوي دا څنګه نه قبلي طالب چې دعا وکړي الله سره کاږي هغه تبلیغ باید قبولي شي ځکه الله لاره کې دي کنه طلبه خدای الله لاره کې دي الله لاره کې دي دعا خو زو اوس مې یقین ده چې صلی الله علیه دا دعاګانې قبولي شي کو چې کو چاته په اخلاص باندې کړی ولو بعد حين فليستجيبوا لي من دیو کی زما لی دعای بدعا زما بلن دیو منی بتات سره زبد د بلن او معنا داش ولیومنو بی او ایمان دی راوړي پما اوس ولیوم یتیم علی الایمان دې کی اشاره دې خبره ته کوي چې مننه خو عام ده او ایمان خاص ده استجابت په مننه کې چې کوم د ایمان امر راغنه به د ایمان دوباره چل ذکر دے جواب کې چې بل استجیبو کې ایمان ذکر دے ودته ولیومنو کې دوام د ایمان ذکر دے ایمان پکې نه ده مراد ځکه ایمان خو بل استجیبو کې څه کوي چې الله مننه څو کوي خو ایمان براوړي کړه ولیومنو می یتیم علی الایمان بی همیشه شي په ایمان باندې په مال لم يرشدون يهتدون وحل لكم حلال د استاس لپاره ليله الصيام پشپد روزه کې الرفس په معنا د ابزا سره دا ابزا لازمی معنا ده ها د رفس په معنا فحش الفاظ ویل دي فحش الفاظ فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فلا رفس خو معنا دا نه چې فلا جماع د فحش الفاظ ویل نشته دي دلته رفس ذکر د رفس ته خو ملزوم لازم ورسره جماع ده نو ګوره ابزا ذکر کړ ذکر د ملزوم مراد نه لازم اعلان نسائکم بالجماع بجماع سره دا نازل شو نسخا لما كان في صدر الاسلام چې په اسلام کې من تحریم او تحریم د اکل او د شرب بعد العشاء د ماسختن نه رسته خوب نه رسته هن لباس لكم دا خذ استاسه د پاره پرده ده وانتم لباس لهن تاسه دا غي د پاره پرده د خذو پرده مخکې کړه چې خذ استاسه د پاره پرده ده او انتم لباس لهن تاسه دا غي د پاره پرده دای مؤخره کړه ځکه دا پرده څنګه ده دا پرده وای ګورئ پرده تو به پس کې ده کنایت عن تعانقهما دا کنایه ده د تعانق نه یو بل سره غاړه ورکول دا سی لازم شي ون خلی یو بل پورې لکه جامع چې یو بل پورې ختی خطل پکې راځي وان خطل د زوج مقدم دي د زوجې د خطل نه ځکه هن لباس لکم خذو د سړو د پاره دا د خذو لباس مقدم کچې د خذې د سړي د پاره دي مسجد الرحمن په پوښتنه مسجد الرحمن په دې ځای پوښتنه هن لباس استاسو د پاره پرده ده اغوی وانتم لباس تاسو د هغوی د پاره پرده ای نو تعانق د زوج مقدم ده د تعانق د چانه د زوجینا ځکه زوجه کې خو جرأت نشته جرأتمن خو سړی دی کنه رجل سړی خو چې سړی کنه اسنه چې لګا ځا درځي او زه کامل سړی نه دی تاسو په پوښتنه کې نه څه پي واحتیاج کل منهما او احتیاج د هر یو صاحب ته لکه سړی چې جامع ته څنګه محتاج دی
لباس سره ته تعبیر زکه او چې په ټولو سيزونو کې سړی ته لباس نږدې دی بدن سره لګېدلې خزم د قشان سړی ته نږدې ده ارسنه سړی تیرې دی شي خو بس خزینه نشي تیرې دی د جامع فراق ډېر سخت دی د خزې فراق هم ډېر سخت دی دا دغه چانه چې چا واده کړی یو بای خزه مړه شوي د هغې نه تاسې تپوس وکئ پته به درته ولګي دلته یو سړی و یو هلک و ښځه مړه شوې وه الله لکم تم تختانون تخونون انفسکم ځان سره به خیانت کړه په جماع لیلة الصيام وقال ذلك لعمر نواقیسی وغیره د نور صحابهونه دا حاشیه وګورئ هغې کې تفصیل شته واعتذروا الی النبي صلی الله علیه وسلم نبی اسلام ته عذر وکړو فتاب علیکم قبل توبتکم الله ستاسې توبه قبوله کړه وعفا عنکم فالآن اوس اذا احل لکم چې تاسو ته حلال شو باشروهن جامعوهن جماع کوئ د ښځو سره مباشرت ورسره کوئ وابتغوا ولټوي اطلبوا ولټوي ما هغه څه كتب الله لكم اباحه لكم كتب معنا اباحه من الجماع یا دا كتب معنا قدره چې تاسو ته مقرر کړی دي من الولد بچي ولټوي په نکاح کې او په جماع کې نیت د نیکو بچو کوي وکلو خری واشربوا اسکي الليل كله طول اشبا حتى يتبين يظهر بیان په معنا د اظهار سره لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر معنا د خيط الابيض او د اسود مصداق درته بینه صادق بیان دی د خيط الابيض او مطلب دا چې بیان د اسود محذوف دی من الليل پوښي په مطلب باندې شبه تشبیه ورکا ما یبدو من البیاض هغه چې ښکاره شي سپینواله و ما یمتد معه او هغه چې اوږدي هغې سره من الغبش تیاره بخیطین ابیض دول تارون سره ابیض واسط پر امتداد په اوږدوالي عدی بن حاتم نبی علیہ السلام ته راغی یو بالغ نه لاندې یو تور تاریخ یو سپین هغې پورې خوراک څښاک کاوه چې ښې ورته کتل چې رڼا دومره شي چې تور او سپین سره جدا شي وای ما خو تور سپینی خو او تار او مطلب دار چې بالغ لاندې او قتل مې ورته چې کله تخکار څو خوراک مې بند کړ نو نبی رسول الله ته ان وسادتک ایزن العریس ستا بالغ ډېر لوی دی بیا چې زه ساته او تیار د شپه ټوله لري یا دا مطلب چې تا عقل ډېر کمزور دی یعنی 60 ډېر غټ دی 60 بالغ دی غټ دی نو 60 دې غټ دی او 60 د خمقل سړي غټ تو خیار سړی 60 ورکوټه یې لکه زما یاره کې سرداري صاحب کمخل سړی 60 ډېر غټي ډېر ان وسادتک الحدیث کې دې ته اشاره ده ها ثم اتم الصيام من الفجر بیا پورا کوي روزه د فجر نه الى الليل دا منتها ذکر کړو مبدا ور سره غرض تعین د مبدا د من الفجر الى دخول الليل بعد غروب الشمس دنور پړو ویدل سره ولا تباشروهن مباشرت مکوي اے نساءکم د خذ استاسو سره وانتم عاکفون پدا حال کې تاسو مقیمون تاسو مقیم په نت د اعتکاف په مساجد دا په مساجد جار مجرور متعلق د تر عاکفون پورې چا پورې نها نهی کړه لمن کان یخرج نهی لمن نهی درغ چا لپاره یخرج چې جماعت نه بوته دی به متکف په جامع تمر د خځې سره به جما وکړه او یعود بیا به جماعت تراغه نرغونته تلک د احکام مذکوره حدود الله پولی حد هر عباد دا مقرر کړی دي بندگان ته یقفو انتها چې وقوف کې عندها د دې سره ودري فلا تقربوها تاسو منی ذکرږي دیتا دا چې ولې نه ویل چې فلا تعتدوها دی وی فلا تقربوها ابلغ دی لا تعتدوها لا تعتدوها نه په پیل دا دې کې نه په قربان د پیل دا نه په قربان د پیل کې مبالغه زیاته ده المعبر به چې تعبیر شوی دی فلا تعتدوها په آیات اخرى کې بل ځکه ولا تعتدوها ویل شوی دی کذالک کما بین لكم ما ذکر لك څنګه چې الله بیان کړی تاسو ته ما ذکر یبین لدی کې مشبہ ذکر کړي یبین الله آیات للناس لعلهم يتقون محارم او دې لپاره چې خلک ځان بچ کړي د محارم او د الله نه بچ درود شریف وایي اللهم صل علی محمد و